أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورة بقرة دا آیات نمبر 223. دا یو مسله ډیره مهمه ده، پروندم سه اشاره ما ورته وکړه، نن به یې تفصیلی بیان. ولهن د دې شذو حقوق ستا پر دې خپل خاوندانو باندې، مثل الذي فمثال د هغه حقوق الذي هغه حقوق چې د دې خاوندانو ستا علیهن پر دا شذو باندې بالمعروف په احسن طریقه باندې. وللرجال البته خبر دون ده چې نارینه ولره علیهن فدوی باندې درجتون سلوړوالی استا د نوعیت په وجه باندې. والله عزیز حکیم، او الله عز وجل عزیز حاکم دی، حکیم د حکمت خاوند دی. د دې آیات الفاظو ته سړی وګوري نو دې الفاظو کې الله تعالی د انسانانو د پاره یو ډېر لوی او عمده ضابطه بیان کړه. یعنی کوم قسم حقوق چې تاسو په دې شذو باندې ستا، د دې شذو هم پر تاسو باندې هغه سي حقوق ستا، او بیا سره دا کوي دی بالمعروف په احسن طریقه باندې. په دا اوله جزئیه کې الله عز وجل د خپل بندگانو ته دا امر کوي چې تاسو او تاسو کوروالا وی یو پر بل حقوق سره لري. څومره حقوق چې تاسو لري دومره حقوق هغوی لري. او دوم دا چې د دې حقوق اداینه په معروفه طریقه باندې کوي، یعنی یو پر بل چې حقوق دي په معروفه طریقه ادا کوي. په دې کې د دې شی امر دی چې انسان باید همیشه په دې فکر کې چې زما پر ذمہ د نور حقوق دي، زبایت څنګه د نور حقوق ادا کړم. د انسان سره کله همیشه دا طبيعت پیدا سو چې زبایت د نور حقوق ادا کړم، فرما چې د خلکو څخه حقوق دي باید دا ادا کړم، او په دې عملاً اقدام وکي دا د الله ولی وي. او د الله تر ټولو لوی دوست هغه څوک دی چې دا فکر سره پیدا وي چې پر ما باندې د نور حقوق ستا، او زبایت د هغو حقوق ادا کړم. او موږ سره همیشه دا فکر وي چې زما پر پلاني حق ستا، پلاني باید زما حق ادا کړي. دا فکر ډیر کم وي چې پر ما د پلاني حق دی، زه باید حق ادا کړم. کچېره د جامعې هر فرد که نروي که شذوي که زوی وي که پلار وي که پردي مسلمانان وي، هر یو په دې فکر کې سي چې پر ما باندې د پلاني حق دی، زه باید دا حق ادا کړم. نو خپل به اصلاح راغلی وي او مخالفت بل منزت لري. لیکن عام طور د مسلمان په مسلمان ټولنه او جامعه کې شذا او خاون دا ټوله کورنۍ تشکیلوي. نو د دې په ارتباط باندې خصوصي الله تعالی دا فرمایل چې د دې شذو پر تاسو باندې دغه رقم حقوق دي لکه تاسو چې پر دوی باندې حقوق دي. نو د دې په ارتباط باندې چې موږ وګورو چې د اسلام مبارک دین شذې ته کوم حیثیت په اسلام کې ورکړي، او د مسلمانانو او د اسلام نه مخکې او د اسلام نه وروسته په مخکنی دور اول جاهلیت کې او په دا جاهلیت اخرى کې د شذې حیثیت دا وڅېړو، بیا به موږ ته د اسلام د دین حقانیت او د اسلام د دین شوالی ششکارس. نو مقدمه په دې باندې ده چې سړی په دې کې فکر وکړي او شپ دقیق نظر باندې وګوري چې په دنیا کې چې څومره ترقی او څومره بقا راځي او څومره شوالی دي، هغه په شذا او په مال او دولت باندې.
ځکه ښځه او مال او دولت دا د دې دنیا د بقا او د دنیا د رونق او تازګۍ هغه عمده عناصر دي، خو لیکن هو دا په هغه صورت کې که پر خپل ځای باندې استعمال شو، اعتدال کا پکشرال، او که اعتدال پکشرا نغلی بیا به مال او دنیا دا ښځه دواړه د دې انسانیت د تباهی ذریعه وي. نو په دنیا کې چې څومره خونریزي او قسم قسم فتنې پیدا کیږي، د دې عمده سبب بیا هم دغه مال او دا ښځه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت سعد رضی الله عنه دا حدیث نقل کی، امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې کښینستی او موږ هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاوخوا منبر ته کښینست. نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وویل الله عزوجل دا دنیا پیدا کړې ده، دا دنیا خوږم ده او دا زرغونه ده، او الله عزوجل د دې لپاره تاسو پر دې مځکه باندې خلیفګان ګرځولي یاست چې الله عزوجل خلقو ته ظاهرا دا معلومه کی چې څوک ښه اعمال کوي. نو بیا یې راته وفرمایل چې فتقوا الدنیا واتقوا النساء، یو د دنیا څخه ځان وساتئ او یو د ښځو څخه ځان وساتئ. یعنی دنیا کې هم د اعتدال انتهایی زیات خیال وساتئ او د ښځو هم انتهایی زیات خیال وساتئ، په دې اعتبار چې په فتنه کې مواقع نه کی ځان جنې وساتئ. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما پر د خپل امت د دې شی بیره نشته زما امت په فقیران سي، بلکې زما پر د خپل امت د دې شی بیره ده چې زما په امت کې به مال او دولت ډیر سي، بیا به دوی یو د بل غاړې داسې سره وي لکه د دوی نه مخکې چې کم قومونه وه او یو د بل غاړې یې سره وهلې. نو زیاته بیره پر دې نه لرم، بلکې زیاته بیره مې پر دې ده چې دوی به یو د بل غاړې سره وي د مالو د ډیروالي په وجه. او یو حدیث کې فرمایي چې ما د خپل امت ته په فتنو کې در ښځې ډیره لویه فتنه دا نه ده پرېښې، یعنی هغه خطرناکه فتنه پر دې امت هغه ښځه ده. او بل حدیث کې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې ښځې طبیعت داسې دی چې دا جوړه د چپې پښتۍ څه ده، نو دا که تاسو هغه څونه سیده کوئ نه سیده کېږي، که دې سیده کول نو ماتېږي او که دې پرېښودل نو ښه راکږېږي. نو دا همیشه دپاره به تاسو د دوی سره بیداره اوسېږئ او د خپلې نګرانۍ لاندې به یې ساتئ. اوس نو دا دې خبرې ته اشاره ده چې که په اعتدال او په صحیح اصولو کې ښځه او مال استعمال شول، دا د دنیا زینت او د دنیا بقا په دې حاصلېږي، او که دا نه سوی استعمال او په دنیا کې لویه خرابي او فساد د همدغو دوو شیانو په وجه راځي. سورة النساء کې هم الله عزوجل مؤمنان په دې خبره باندې امر کوي. په 34 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي الرجال قوامون علی النساء، نارینه قوامون دا نگرانان دي علی النساء پر ښځو باندې بما فضل الله، په سبب د هغه بعضی استعدادونو فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله عزوجل بعضهم و بعضته علی بعض پر بعض باندې، وبما او په سبب د هغه انفقو چې دوی نفقه کړي من اموالهم د خپلو مالونو څخه. نو ګواکې انسان نارینه په دې باندې امر دی چې د شرعي اصولو او اعتدال په فکر کې د همیشه د پاره وي. که موږ وګورو اسلام چې څومره حقوق ښځې ته ورکړي دي په دنیا کې تر قیامته پورې بل هیڅ نظام و ښځو ته دا حقوق نشي ورکولی. د جاهلیت د زمانې مختصره نقشه ما راخستې ده، هغه ستاسو په مخکې ذکر کوم چې د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې یوازې په عربو کې نه بلکې په تمام عالم کې
د ښځې حیثیت تاسو ته معلومیږي. اول ښځه د کور د سامان حیثیت درلودلی. ښځې د کور د سامان حیثیت درلود، لکه څنګه چې د کور سامان یو د ضرورت لپاره استعمالیږي، خلک عزت او احترام نه ورته لري، د ښځې حیثیت داو. دوم د حیواناتو په رقم باندې ښځې په عامو بازارونو کې خرڅېدلې او رانیول کېدلې. دریم ښځې د خپل نکاح هیڅ قسم اختیار نه درلودلی او نه چا دا اختیار ورکاوه او نه خپل د دې سره دا فکر وو چې زه به د دې اختیار ولرم. څلورم چې د کورنۍ د طرفه هر چا ته هدیه سوی وای یا حواله سوی وای یا باندې خرڅ کړل سوی وای نو مجبوره و چې دا به ورسره تللی. پنځم د میراث څخه خپله هم محرومه وه، یعنی د قریبانو او د مور پلار یا وړونو په میراث کې حق نه درلودی، بلکې دا خپله د کورنۍ سامان په حیث په میراث باندې وړل کېدله چې چا به څنګه غوښته هغه ته دا په میراث کې ورکول کېدل. شپږم د نارینه‌وو ملکیت بلل کېدی چې نارینه څنګه کول دا هغسې د هغه ملکیت وو، د هغه د رای مطابق که هغه خرڅولی خرڅېدل، که هغه بدلولی بدلېدل، که هغه وژلی وژل کېدل. اوم دې د خپل ملکیت هیڅ اختیار نه درلودی، بلکې د دې مال او د دې ځان د نارینه ملکیت بلل کېدی. اتم د نارینه د اجازت څخه پرته د هیڅ قسم اختیاراتو خاوند نه و، بلکې نارینه د دې په سرمایه کې د هر قسم تصرف اجازت درلود دی، تر داسې اندازې پورې چې خلک دې ته رسیدلی و چې د ښځې د پاره د انسانیت کلمه استعمالول جرم دی، یعنی ښځه انسان نه بلل کېدی. پر دې ټولو باندې د دوی اتفاق و. د ښځې د پاره په دین او مذهب کې هیڅ حصه نه وه، نه هم او نه د عبادت او نه د جنت قابله وه، بلکې حتی چې په روما کې په بعضې مجلسونو کې دا مشهوره سول چې ښځه یو ناپاکه حیوان دی او هیڅ روح پکښې نشته. لسم د پلار د پاره د لور قتلول جائز، بلکې د لور قتلول عزت او د وقار عمل بلل کېدی. یولسم د بعضې کسانو دا ګمان و چې ښځه هر څوک قتل کړي قصاص او دیت قرباني نشته، بلکې کله چې به یې خاوند مړ سو نو د خاوند سره به یې ژوندۍ ښخوله. که په کومه علاقه کې د خاوند د ښخېدلو کوم رواج و، که به سوځل کېدی نو ښځه به مو سره سوځل کېدله، که به هغه پر مځکه غورځول کېدی نو دا به هم د قتل څه وروسته پر مځکه غورځول کېدل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارک ولادت ته وروسته او د نبوت څخه مخکې په فرانس کې په 1586 میلادي کال کې دغه یو احسان د ښځې سره وسو چې د ډیرو اختلافاتو وروسته فقط د دوی په قانون کې دا ومنل سول چې دا انسان دی. فقط دا احسان سره وسو او دام په قانون کې کښېښودل سوله چې د نارینه د خدمت لپاره پیدا کړل شوی. دا د جاهلیت د زمانې په تمام اقوام عالم کې د ښځې سره ژوند او زندگی و. خو د اسلام مبارک دین د دې هر څه خلاف هغې ته زیات حقوق ورکړ. په اسلام کې چې د دې کومه درجه سول د کور د سامان حیثیت اولاړي د کور مالک سو، یا مور سوله یا پور سوله یا لور سوله یا کور والا سوله، په هر لحاظ باندې حقوق پیدا کړه. په میراث کې حق پیدا کړي، د خپل نکاح اختیار پیدا کړي. که بالغه ښځه پلار یا مور یا وړونه په نکاح ورکړي او د دې خوښه نه وي دا نکاح نه صحیح کېږي. او د دې پر قتل باندې انسان قتل کېږي، د دې پر قتل باندې په خطا کې دیت راځي او دې ته دا حق ورکړه سو چې خاوند به د دې ټول حقوق ادا کړي. که خاوند د دې جنسي تسکین نسوای کولای نو شریعت دا خاوند راغواړي هغه ته د 1 کال لپاره د علاج وخت ورکړي. که 1 کال علاج وکړای سوای
او هغه شرعي حق د هغه ادا کړه سوی شدرشه کنه قاضي به د دې تر مابین تفریقه راولي او که خاوند تهمت ور باندې وي د زنا دا به ثابتوي کنه په حد کېږي به اتیا درې به په عام میدان کې وهل کېږي دا د دې د فار حق شې شو دلسو په میراث کې حق ورکړل سو حتی د دنیا بهترین متاع او سامان وبلل سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی یعنی د نفع او د استعمال شی دی وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحه د دنیا په ټول سامانونو کې بهترین سامان او متاع چې د انسان نفع او وجود په حاصلېږي هغه نیک صالحه شزه ده د عبادت درجه درداش اندازې ورسېدل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله عز وجل فرمای وليس الذكر كالانثى یعنی بعضی ځایو کې د شذ درجه دومره لوړ رسیدلې چې نارینه هغه درجه ته رسیدل اعلان نشي حتی چې د انبیاء علیهم السلام د درجه ورکړل سو فقط دا چې استعدادونه ټیټ دي نو نبوت ور نکړل سو مریم علیه السلام پیغمبر علیه السلام زوجاتی په قران کریم کې د دې نوم نه یادې دي ام سلمہ رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې یادونه وکړه چې دا د شذ نمونه ولې نه یادېږي الله عز وجل هغه آیاتونه عمره نازل کړ چې هغه کې د شذ یادونه وکړه المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات دا ډېر آیاتونه را نازل شول نو دا تر داسې اندازې پورې عزتمن شو چې د خاوند سره په کور کې مشترکه او اخیری قرآنی فیصله دار الله چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف یعنی بالکل یو درجه علی سویه د ښه شو دا اسلام دې ته دا درجه ورکړ داغه څورسته کوم را ولاړ شو دا د اولنی جهالت ترتیب چې اسلام مکمل تغییر کړي او د دې لوړه درجه انسانانو تشکارک د دې څخه ورسته دا جهالیت ثانیه دا جهالت اخرى چې اوس راغلی دي په دې کې بیا شذ بالکل آزاد شو ازادي در داسې اندازې ورکړه شو چې د خاون د مور پلار د وړونو د هر چا د اجازه ته بغیر د پردو خلکو سره دا گزاره کولای شي ژوند کولای شي په حکومتونو کې په دا ټول شانو کې نو په دنیا کې څومره فسادات چراغله دا صرف په دی وجه باندې راغله چې دې ته دردغه اندازې ازادي ورکړه نو دا عربو مشهوره قاعده ده عرب وايي الجاهل اما مفرط او مفرط وايي جاهل انسان به یا در حد تجاوز کی یا به در حد نقصان کی یواره د دې په حقوق کې دومره د حد تجاوز کړیو چې دا انسان نشمیرل بل اپلای به د دې په حقوق کې در حد دومره زیات نقصان وکي راکشت سول چې دا د نارینه سره برابر او بلل قرآن دا څه ونه کړه بلکې وی فرمایل وللرجال علیهن درجه نارینه ولر پر دې باندې یو درجه حاصله ده ځکه چې د دې وجود جوړ د دې نه دی چې دنیوي کاروبار وکي الله تعالی د دې دا وجود داسې ګرځولې دي د دې عقل د دې نه دی چې دا دنیوي کاروبار وکي نو اسلام نارینه او ته پر دې باندې لږ نگرانی او سرپرستی ور کړی ده هغه د دې د فار چې د دې شذي وجود او د دې عقل او د دې مزاج د دې تحمل نشي کولای نه د طلاق نظام نارینه ته ورک ولې نارینه په مصائبو کې په مشکلاتو کې په تکالیفو کې حوصله لري ډېر زیات فکر او سوچ کولای شي شذ داسې نشي کولای که شذ ته د طلاق موضوع فلاس ور کړل شي وای نو روزانه بد تر په زرهاو طلاقونه واقع کېدلای نه اسلام دا سلسله دا ختم کړل نو واکه قاعده ده چې شذ پر نارینه باندې هغه حقوق لري کم حقوق چې نارینه پر شذ باندې لري البته سرپرستی د شذ دا الله عزوجل نارینه ته ور کړی ده د نارینه تر اختیار لاندې به د دې ژوندۍ تیریږي ولی کدار اوځي نو د دې عقل او وجود دواړه د دې نه دي چې دا د په دنیوي چارو کې ژوندۍ وکړلای شي د دې آیات څخه دا مسله راووتله او دا خبر اشکاره شوله چې یوازې په دنیوي کارو کې نارینه ته پر شذ باندې د نگرانی او د دې د وسایي په خاطر باندې د سرپرستی او د نگرانی حق ورکړل شوی لیکن د آخرت په مسائلو کې شذ او نارینه علی السویه دا معنا
چې هر څوک د خپل نیک عمل په وجه باندې د جنت اعلی درجات حاصلولای شي. تفوق په درجه کې، لوړوالی په درجه کې د نارینه پر ښځې باندې هغه په دنیا کې فقط د نیګرانی او د سرپرستی په خاطر دی، د اعمال او الله تعالی ته د قرب په خاطر او د اخروی درجات او نیکیو په خاطر باندې تر ټولو لوړه درجه د هغه چا ده چې د الله عزوجل د اصول مطابق زندگی تیر کی. سورۃ نحل کې آیات نمبر 99 ورلسمه سفاره الله عزوجل عمومي قاعده د خپل بندگانو د پاره بیانوي: من عمل صالحا من ذکر او انثى، څوک چې صالح عمل وکي من ذکرین کنارینه وي او انثى کښځي، هر څوک یې وکړي وهو مؤمن، حال دا چې ایمان ولري، د ایمان په حالت کې نیک عمل وکي، فلنحيينه حیاتا طیبه، نو لا محاله به موږ هغه ته خامخا ضرور به ضرور به موږ هغه ته بهترین زندگی ورکوو، ولنجزینهم او خامخا به موږ هغوی ته بدله ورکوو، اجرهم بهترین بدله، باحسن ډیر احسن ما كانوا يعملون، هغه چې دوی عمل کاوه تر هغه به احسن درجه ورکوو. په شرط ایمان او اعمال صالحه دي، که ایمان او اعمال صالحه و نو دا به ورکول کیږي. دا مختصر مسله وجه په دې ارتباط بیان شو. ورسته الله عزوجل فرمای: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان. په دې آیات کې بیا د انسان د نارینه او د ښځې تر مابین کورنۍ زندگی چې د نکاح په وجه باندې راځي او دا د یو چا کوروالا ګرځي او یو څوک د دې خاوند ګرځي، د دې په ارتباط اسلام اصول او قواعد بیانوي. نو په دې ارتباط باندې درې مسلې بیانوو. یو دا د نکاح ضرورت او د نکاح فضیلت، دوم دا طلاق، دریم درې طلاق په یو پلا واقع کیږي. دا درې مسلې بیانوو. اوله مسله د نکاح ضرورت او فضیلت دی. نکاح ته نارینه او ښځه دواړه ضرورت لري. دا نکاح دا د انسان پر جنسی طاقت او پر جنسی وجود باندې دا بنا ده. الله تعالی د انسان په مزاج کې شهوت یې شي دی او دا غرانګي د ښځې په مزاج کې هم شهوت یې شي دی. دا شهوت دا د انسان اختیاري عمل نه دی، د نارینه په وجود کې او داسې د ښځې په وجود کې دا غیر اختیاري شي. الله عزوجل چې د انسان په وجود کې کنر وی که ښځه وي کوم شان یې شي دی، په دې کې الله عزوجل په زرهاو نه بلکې په ملنونو حکمتونه او مصلحتونه لري. خدا چې د انسان ذهن او د انسان وجود دا قاصر دی، نو دا انسان د دې ادراک نشي کولای. د دې معنا دا نه ده چې ګواکې په دې کې به حکمت نه وي. څومره شان چې الله عزوجل په دې عالم کې پیدا کړی دی، په دې هر شي کې خیر او د انسان لپاره ګټه. حتی چې پر دې باندې تفسیری خبره مخکې هم سوی چې په هر شي کې ګټه. نو په دې اعتبار باندې د نارینه په وجود کې لکه څنګه چې لوږه، تند، خوب ته ضرورت، دا د انسان د وجود تقاضا ده، دا د انسان په اختیار کې نه ده. انسان که ځوان وي، که سپین ږیری وي، که عالم وي، که امي وي، که مسلمان وي، که کافر وي، په هر حالت کې لوږه د فطري شی دی. دا لوږه داسې نه ده چې دا د په اختیار کې ده، دا غیر اختیاري شی. دا رقم تند دا غیر اختیاري ده. انسان ته خوب راځي، دا غیر اختیاري دی، دا د انسان د اختیار وتلی. دا شهوت د انسان په وجود کې کنارینه دی که ښځه، دا غیر اختیاري ده، دا د چا په اختیار کې نه ده. نو څنګه چې لوږه او تند د سپین ږیري سره ستا، د عالم سره ستا، د بزرگ او غیر بزرگ سره ستا، دا شهوت هم داسې سره ستا. نو یو خو دا ډیره غلطه خبره ده چې پلانې سپین ږیری دي نو ستر به نه ورڅکو. دا ډیره غلطه خبره ده، ځکه د سپین ږیري سره هم دا شهوت ستا. که څوک وایي چې پلانې عالم دي ستر به نه ورڅکو، دا ډیره غلطه خبره ده. شهوت د عالم سره هم ستا. که څوک وایي پلانې ډیر بزرګ او متقی دي، دا غلطه ده، دا هغه سره هم شهوت ستا. تقوا د شهوت سره ټکر نه ده، ضد نه دي، دا د انسان فطري تقاضا ده. او شریعت دا امر چې کړی دی چې دا منع ده
چې سړی به د خپل محرم څخه ما سوا ښځه به د خپل محرمات څخه ما سوا چې پر دې باندې کم محرم دي دیته دید روا دي دا هغو څه ما سوا چاته دا د زینت ځایونه نه ښکاره کوي دا رقم نارینه ته هم د خپل محرمات څه ما سوا بل چاته کتل جائز نه دي. نو چې کله د نارینه په وجود کې هم د دې شی مقتضی موجود وو چې باید زما جنسي تسکین قرباني وشي او د ښځې په وجود کې هم دا او نو شریعت د نکاح نظام د دې دوه تر مابین قائم کړي. نو دا نکاح دا په حقیقت کې یو معاهده ده او یو معامله ده، لیکن هو دغه د نکاح معامله او معاهده دا دوه اړخ لري. یو اړخ یې چې سړی ورته وګوري داسې دي لکه دنیوي معامله، لیکن بل اړخ یې چې سړی وګوري نو دا بیا عبادت دی او سنت عمل. ځکه انبیاء علیهم السلام چې څومره راغلي دي د عالم ته د دې ټولو انبیاو کوروالاوي وي او هغوی نکاح کړی او دغه نکاح چې کړی ده په دې کې عبادت دا مقصود بلل سوی دی. ولی د انسان د جنسي تسکین د پاره په شرعي طریقه باندې حل را استل دا یو عبادت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په همدې ارتباط باندې خپل ټول امت ته د دې شی امر کړ. پیغمبر علیه السلام فرمایي 3 کاره کله ورسېدل فورا یې کوي. اول چې کله جنازه حاضر شي فورا یې خاور ته سپاري، ډېر یې مزندوي. او دوهم دا چې د لمانځه وخت رالی نو لمونځ فورا کوي. او فرمایي والایم اذا وجدت لها کفن، او ښځه چې کله دی کف یعنی د دې مثل پیدا کی د نکاح سړی دی ورته پیدا کی چې دیندار سړی دی فورا نکاح کوي. دا شریعت د دې انسانانو ته امر کوي او ترغیب ورکوي. بل ځای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ځوانانو جماعت ستاسو سره که طاقت و نکاح کوي. پر دې باندې پیغمبر علیه السلام په خپل عمل او خپل قول باندې امت ته ترغیب ورکړي چې نکاح عقلا هم ضروری ده او نقلا هم ضروری ده. کوم څوک چې نکاح نه لري هغوی د مزاج او فکر او د جنسي جوړښت په لحاظ باندې معتدل نه. تاسو به دا لیدلي کوم خلک چې نکاح نه لري که ښځې که نارینه اعتدال ذهني نه لري هغه دا خو د نکاح ضرورت دی. او بل د نکاح فضیلت، د نکاح فضیلت دا دی چې په دې وجه باندې د انسان د سترګو حفاظت کیږي، د انسان د غوږو د وجود حفاظت کیږي. یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت کې زیادت راځي او انسان آخرت ته متوجه کولای شي. او یو بهترینه دینداره معتدله جامعه او ټولنه تیاری شي. دا د نکاح فضیلت دی. لیکن هو دا یو خبره باید موږ یاد وسات چې دا یو معاهده ده او یو معامله ده، خو لیکن د دې معاملې او د دنیوي نورو معاملو تر مابین څه فرق شته. هغه دا دی ګورئ دنیا کې چې څونه معاملات موږ کوو، یو څوک پر چا باندې یو شی خرڅ کړي نو د خرڅولو په وخت کې شاهدان نه غواړي، ضرورت نشته چې شاهدان وي او دا قاعده هم نشته چې دغه شی به پر چا خرڅوي پر چا به نه خرڅوي. شریعت ته عام اجازت درکړي. لیکن نکاح داسې معاهده نه ده. اول شرط په نکاح کې دا دی چې دا نکاح د هغې ښځې سره روا ده چې هغه به په محرمات شرعیو کې نه راشي. کومې ښځې چې شریعت متعین کړي چې نکاح نه ده ورسره روا هغه به نه وي پکښې. یو دوم شرط دا دی چې په دې کې شاهدان ضروري دي. کومه نکاح چې بلا شاهدان وشي په رضا باندې د خاوند او د ښځې، لیکن بیا هم دغه نکاح په شریعت کې کل عدم بلل کیږي، معتبره نه بلل کیږي. نو دا ضروری دي چې شاهدان وي. الان کې په دنیوي نورو معاملاتو کې شاهدان نه دي ضروری، شاهدان ښه دي لیکن ضروری نه دي. بل شاهدان هم هغه بیع هغه شرع داسې کیږي. دریم دا چې په نکاح کې اعلان کول افضل دي. څومره چې عامه نکاح چې د زنا مخه په ونیول شي، نو په شریعت کې خفیه نکاح لکه زنا داسې بدل کیږي، دا منع ده، څوک به یې نه کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي اعلنوا النکاح ولو بدفن، تاسو دا نکاح اعلان کړئ ولو بدفن، اگر چې په دریا باندې وي
یا که څه هم تاسو در یو ور باندې وټکوي په دې باندې تاسو د اعلان د نکاح کوي. دا درې. څلورم دا دی چې په شریعت کې د دې اجازت نشته چې بلا وجه او بلا ضرورت تراولاړ شي د نکاح عهد دامات کې. لیکن په نورو معاملاتو کې تا شریعت ته دې اجازت درکې یو شی دی استاد لغواړي خرڅولای شي، استاد لغواړي رانیولای شي، هیڅ کله پر تا باندې قید او شرایط نه دي شودل شوی. خدا سي نه ده. نو ګواکې دا چې کله دغه شرایط پکې شیر شودل سول دا د عام معاملاتو څخه د شریعت او د دین طرف ته یو ولاړه. اوس د نکاح معامله په اسلام کې یو دینی یو د عبادت اړخ بلل کیږي، یو عام کاروبار نه بلل کیږي. نو چې کله دا عام کاروبار نه بلل کیږي نو ځکه موقت نکاح متعه دا په شریعت کې جواز نه لري. یو سړی موقت نکاح کوي دا حرام ده، جائز نه ده او دا زنا بلل کیږي. یوازې په ټول امت کې یوازې شیعیه هغوی دا عقیده لري چې نکاح عبادت نه دی بلکې دا یو دنیوي معامله ده. د لږو پیسو په عوض کې هم دا کېدلی شي. دا ول د نکاح ضرورت او د نکاح فضیلت او په دنیا کې ورته اړتیا و. دومره مسله طلاق دی. طلاق په لغت کې وایي خلاصون. طلاق خلاصوالی ته وایي او په اصطلاح کې په شریعت کې د نکاح د ختمېدلو دپاره چې کوم الفاظ مقرر شوي دي هغه الفاظ د خاوند د طرف استعمالول دغه ته طلاق وایي. نو ګویا کې طلاق په حقیقت کې د نکاح د معاهده ختمېدلو ته وایي. خو نکاح چون کې عبادت و ځکه نو د ختمېدلو دپاره شریعت خپل خاص انداز او خاص کلمات مقرر کړي دي. داسې نه ده لکه دنیوي معامله چې ماضي په څو خبرو باندې شکېدلی او ختمېدلی شي. نو په دې کې هم شریعت خاص الفاظ دا مقرر کړي. دغه خاص الفاظ چې شریعت مقرر کړي دي هغه پر دوه قسمه دي. یو صریح الفاظ د طلاق دي او یو کنایه الفاظ د طلاق دي چې د دواړو تقریبا څه تفصیل تیر شوی. لیکن په شریعت کې د طلاق اجازت هم د مجبوری او ضرورت پر بنیاد باندې دي. بلا ضرورت د دې اجازت شریعت نه ورکړي. دا ولې نه ورکړي؟ وجه دا ده چې په نکاح کې مقصود دا دی چې ټول عمر دا خاوند او دا ښځه سره تیر کړي. په انقطاع کې خاوند ته هم تاوان او ضرر دی، ښځې ته هم ضرر او تاوان. او دا تاوان کله سرایت کی اولادونه په دې مصیبت کې راګیریږي، پلار او مور کورنۍ راځي، حتی کله دا سرایت دا فتنه او فساد قومونو ته انتقال شي. نو ځکه شریعت د ډیر اشد ضرورت بغیر د دې اجازت اخلاقا نور کی چې تاسو طلاق ورکړي. دا څه ورسته چې کچيري بل فرض حالت دې ته ورسیږي چې دا غشزه او دا خاون گزاره نشي کولای. کله دا شوی یو ځایوالی د انسان د پاره سکون وي، کله دا شوی جلاوالی د انسان د پاره سکون. ولی کله د خاوند د کوروالا تر مابین تعلقات دومره خرابېږي چې دا خاوند کوروالا یو ځای اوسېدل عذابي. نو هر یو په دې تلاش او تمنا کې چې د دې عذاب ځان خلاص کړي. خو هغه ټول موانع چې د خاوند او د کوروالا تر مابین زندگی تنګي شریعت هغه موانع غورځي. نو فرمایي چې د دې شذو دغه سي حق دی پر تاسو لکه تاسو چې ور باندې حق، یعنی یو د بل حقوق و پیژنئ بیا به تاسو آرام زندگی کولای شئ. خو بیا هم کبل فرض د خاوند کوروالا تر مابین زندگی تنگ شي نو شریعت د طلاق څمخ کې ډیر نور اصول پکار اچي چې په دې وجه باندې طلاق مابین ترانه شي بلکې یواره دغه اصول پکار واچول شي. راواړوي سورۃ النساء آیات نمبر 4 او 15. دا 4 نمبر آیات مخکې حصہ یې مش وویل یو څه. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. بس صالحین کې صالحان شي قانتات فرمان بردار د الله تعالی د حکمونو او د خاوندانو د جائز امرونو، حافظات حفاظت کوونکی للغیب په غیب باندې، یعنی چې خاوند نوی د مال حفاظت کوي
او د خاوند د اوبو حفاظت کوي بما حفظ الله، په هغه حفاظت سره چې الله تعالی یې ورته امر کړي. واللاتی تخافون نشوزهن، هغه ښځې چې تاسو بیریږئ د هغوی د نافرمانی، چې هغوی به نافرمانی وکړي نو طلاق مه ورکوئ، بلکې د طلاق څخه مخکې فعظوهن، تاسو هغوی ته نصیحت وکړئ. که چیرې په نصیحت باندې اصلاح نشوې نو بیا وهجروهن فی المضاجع، هغوی په ځایو کې جلا کړئ، یعنی ځای ورسره جلا کړئ، ګډو سره مه بېدېږئ. ګډه پروته یا ګډ خوب د کوروالا حق دی پر خاوند باندې، که کوروالا پر راضي نه وه خاوند به نه جلا کېږي ځینې، دا منع دی. ځینې ځانو ته بزرګان وایي جلا بېدېږي، دا صحیح طریقه نه ده. دې کې د کوروالا حق دی، دا ګوري شرعي اصل دی. که چیرې هغه نافرمانی کول بیا تاسو جلا سئ نو دا صحیح نه ده. دا کتابو لیکلي دي، دا مسله یې واضحه لیکلې ده. ځینې بې ځایه بزرګي کوي. د دوی اجازت شرط دی. وهجروهن فی المضاجع، او تاسو هغوی پرېږدئ فی المضاجع، په ځایو کې، یعنی ګډ خوب مو سره کوئ که په نصیحت هم اصلاح نه سوه. دومه طریقه دا ده، او دا طریقه انتهایی مؤثره ده. قرآن چې بیان کړی ده په دې کې تاثیر ضرور سته، بیخي غټ تاثیر پکښې کې دي. واضربوهن، که په دې طریقه باندې مرانغله نو بیا دوی ووهئ، یعنی د وهلو دپاره چې شرعي حدود مقرر دي هغه اندازه وهل ورکړي. فإن اطعنکم، که ستاسو اطاعت وکړي په معروف عمل کې، فلا تبغوا علیهن سبیلا، نو بیا مه تلاشوئ پر دوی باندې سبیلا لوړوالی، تفوق او د ځان لویوالی مه ورباندې بیانوئ. ان الله کان علیا کبیرا، ځکه الله عز وجل دوی ډیر بلند او د لوی شان خاوند. دا د الله تعالی مخلوق دی، تاسو ته د دوی د نگرانی اختیارات درکړي دي، نو دا ته د ځان کمالات مه بوله، بلکې دا د الله تعالی احسان وبوله. اوس دا درې طریقې سوې. اول نصیحت ورته وکړه، بیا ځایو کې جلاوالی راوله، بیا د معمولي وهلو څخه کار واخه. که دا درې سره طریقې په کار نه لوېدې لا هم طلاق مه ورکوه، راځه. وإن خفتم شقاق بینهما، که تاسو د دوی تر مابین د اختلاف او بدبختی بیره در سره وه نو فابعثوا حکما من اهله، نو بیا ولېږئ یو مقرر کړي یو منصف کس من اهله د دې خاوند د کورنۍ څخه، وحکما یو منصف انسان من اهلها د دې د کورنۍ څخه. ای یریدا اصلاحا، که دوی دواړو خپل تر مابین د صلح تقاضا درلود لله نو بیا دغه دوه کسان دي د دوی دوه تر مابین صلح وکړي، هغه موانع مشکلات چې پیش دي هغه دې ختم کړي. یوفق الله، نو الله عز وجل به توفیق ورکړي بینهما، موافقت براولي، مرافقت و محبت براولي د دوی دوه تر مابین. ان الله کان علیما خبیرا، یقینا الله عز وجل پورا علم لرونکی او په ټولو حالاتو باندې پورا خبردار. دا طریقې په کار واچول شي. که دا طریقې نه وي نو د دې ټولو سره سره بیا مشکل نه حل دی، نو شریعت بیا تا ته د دې اجازت درکوي چې طلاق ورک. لیکن هو د طلاق دپاره هم څنګه اجازت درکوي؟ درته وایي چې طلاق دپاره عمومي قاعده دا ده. ګوري تاسې دا د قرآن کریم الفاظو ته وګورئ. الطلاق مرتان، طلاق دوه ځله دی، یعنی الطلاق مبتدا مرتان خبر. طلاق دوه ځله دی، مطلب دا چې که طلاق ورکوې نو در دوه اخواته مور کوه. طلاق کر سره دوه دی. ورسته بیا فرمایي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، که طلاق ورکوي د دې دوه څه ورسته دریم واري. ګوري دا بالکل راجلا کوي ځینې، داسې ونه ویل چې الطلاق ثلاث، طلاق درې، بلکې وی فرمایل چې الطلاق مرتان. مطلب دا چې کتا ته موږ د طلاق اجازت درکوو شرعا نو تر دې دوه اخواته قدم ماړه دریم مور کوه، دغه دوه تا ته اجازت دی. خیر، نو دا طلاق رجعي اجازت یې ورکړي. د طلاق رجعي اجازت چې درکړي دا یې د دې دپاره درکړي چې ستا هم خیال وساتل شي او د ښځې هم خیال وساتل شي. اوس نو څنګه د خاوند او د ښځې دواړو خیال ساتل کېږي؟ تاسې ګورئ په دې کې دا دی. اول د واره خو څو طریقې درته بیان کړئ چې طلاق مو ورکوو. بیا وروسته پیغمبر علیه السلام په خپلو احادیثو کې هم د دې دپاره ډېر شرایط بیان کړي. فرمای ابغض الحلال الی الله الطلاق،
الله تعالی ته په حلالو کې مبغوض عمل دا طلاق دی. یاو دوم طلاق منور کې کور کاوي دي په طهر کې به ورکه په حیض کې منع. دریم کدی په طهر کې ورکاوه هم په هغه طهر کې به ورکه چې په هغه طهر کې صحبت نه ایسو. دا ولی دا د دې د پاره چې پر دې خاوند باندې هم یو قسم شفقت وسی او پر دې شذ باندې وسی. نو کله چې حیض تیر سي د حیض څخه ورسته خاوند په دغه طهر کې د شذ ته طلاق ورکي. نو په دغه طهر کې تقریبا ډیره وژده زمانہ ده. خاوند ته دا وخت ورکول کیږي چې د فکر وکي سوچ وکي چې دوباره رجوع کولای شي رجوع کولای شي. اوس چې دوم حیض راځي دوم حیض چې حیض تیر سو بیا طهر را روان دي بیا په دغه پاکي کې د بیا سوچ کولای شي. دریم حیض راځي تقریبا 2 میاشتې وخت د تپلاس ورځي 2 میاشتې وخت. دریم حیض رالی دا تیر سو دا شذ د طلاق. اوس نو په دغه وخت کې چې د په طهر کې طلاق ورکي په دغه طهر کې صحبت باندې کی چې کم طلاق دی په کم طهر کې ورکی صحبت به نه کړي. ولی په دې چې کېدلای شي چې بیا د اولاد په وجه باندې حیض رانشي نو بیا خو نه میاشتې وخت په دې کې وځي. نو نه میاشتې خو اوږده زمانہ ده دا خو پر دې شذ ظلم دی. نو په دغه طهر کې به طلاق نه ورکی چې په هغه کې صحبت سوي. دا په دې خاطر باندې چې پر دې شذ ظلم دی دا نه میاشتې عده باندې تیریږي. نو دلته به بار 3 میاشتې تیری شي. په 3 میاشتې کې به د شذ د پاره دا اساني وي چې 3 میاشتې بعد هغه ته ازادي ده کې دغه خاوند سره دوباره نکاح کول او قتل لبل ځای. او د خاوند تم د سوچ او د فکر وخت ورکی چې تم یو څه فکر وکړه سوچ وکړه تا چې کوم پریکړه کړې ده په دې کې د ګټه ده کې د تاوان دی وخت د سوچ او فکر ورکی. دا دغه شرایط ورته اجدي داغه څو ورسته کدا هم نو بیا شریعت د طلاق اجازت کی. لیکن هو طلاق بیا په خپل ځان کې شرایط لري اصول لري. هغه دا دی چې طلاق پر 3 قسمه دي. یو طلاق احسن یا سنت طلاق بولی. طلاق احسن یا سنت طلاق دی توای چې خاوند کوروالات په طهر کې په هغه طهر کې چې صحبت نه سوي طلاق ورکی. یو طلاق ورکی. بیا د دغه شذ حیض تیر شي د حیض ورسته بل طهر راشي دای په دې کې فکر او سوچ وکي کچيري بیا هم راضی نو بل طلاق ورکی. دا 2 طلاق چې ورکړل د دریم حیض څخه ورسته د دې 2 تر مابین نکاح ختم سو دغه طلاق احسن یا طلاق سنت وای. یعنی کبیل فرض د دومره ضرورتونو چې هغه موږ مخکې بیان کړه دا هغه څو ورسته بیا مشکل نه حل دی نو د طلاق احسن طریقه دغه ده. سنت دا معنا نه ده چې ګواکې پیغمبر علی السلام دا کار کړی دی بلکې معنا یې دا ده چې په طلاق کې نو هغه ښه طریقه ده. اول خو طلاق مبغوض کار دی کپه دې کې ښه کار وینو دا هغه احسن طریقه ده. او بل بدعت طلاق دی. بدعت هغه طلاق دی چې بد طلاق دی یعنی هغه بیخي بد طلاق دی. هغه دا دی چې خاوند کوروالات 3 طلاق په یو پلا ذکر کی یا د ثلاثن کلمه ورته ذکر کی او یا 3 واره د طلاق کلمات ورته ذکر کی. په دې واجبانی نو دا شذ د همیشه د پاره د څه حراميزي ترڅو چې د بل خاوند سره نکاح ونه. دغه عمل دا مبغوض غیر مستحسن د الله د پیغمبر په نسبت انتهائی بدترین عمل. د دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه په نسائی کې کتاب الطلاق جلد 2 صفحه 98 کې د محمود ابن لبید رضی الله عنه حدیث دی. وای اخبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن رجل طلق امراته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د یو سړي په باره کې خبر ورکړه سو چې ښځه طلاق کړي و 3 تطلیقات جميعا 3 طلاق یو پلا ور کړي و وری جميعا یعنی یو ځای ور کړي و. فقام غضبانا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د ډیر قهر څخه ودرې دي. ثم قال بیا اویل ایلعب بکتاب الله آیا دغه سړی د خدای په کتاب بازی کوي وانا بین اظهرکم اهلان کې زس تاسو په مابین کې یعنی دا مجلس کې موجود یم تاسو په مسائل کې ما ته رجوع ولې نه کوي.
در داسې اندازې وای پیغمبر علیه السلام ته غصه ورغلل حتی قام رجل چې یو صحابي ولاړ شو وقال ویل یا رسول الله اے د الله رسول الا اقتله آیا دا سړی ز قتل نکم یعنی تر دغه اندازې د پیغمبر علیه السلام پر وجود باندې دا غصه او غضب راغلی چې دا یو فرمایل چې اے د الله پیغمبر آیا زه دغه سړی قتل نکم یعنی قتل به کوم دا حدیث امام نسائی رحمه الله را نقل کړي اوس لدې څه دا معلومیږي چې 3 طلاق په یو پلا باندې شذ تور کول دا دومره مبغوز او بد عمل دی پیغمبر علیه السلام دومره زیات غصه پښکارا کړي لیکن هو دې خبرې تم ګوري راسي چې کچيري یو شی بد وي او حرام وي دا هغه شي تاثیر ستا تاثیر یې نه ختميږي نو کله چې یو شی بد وي حرام وي تاثیر یې نه ختميږي تاثیر یې ستا په هر حالت کې تاثیر لري عقلاً هم دا خبره ثابته ده نقلاً هم دا خبره ثابته ده وست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دغه خبره چې 3 طلاق یې د شذ ته ورکړله د دې 3 طلاق په وجه دون غصه سو لیکن دا نه دی ویلي چې دا طلاق نه دی سیسو خو پیغمبر علیه السلام ته غصه په دغه ورغلل چې دا 3 طلاق هو واقع ولا وس کنه واقع کېدل نو بیا سړی ولی غصه کوي خو بارا وای زب بیرته د طلاق نه راغلی نو پیغمبر علیه السلام د دې امر نه دی کړی چې دا 3 طلاق نه دی واقع شي دغه ځای څخه درېمه مسله بیانوم چې 3 طلاق واقع کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي نه دی راغوښتي چې ګوره دا کار دی وکي دا کار نه دی سوي په شریعت کې بیا دا کار ونه کی بلکې پیغمبر علیه السلام دا عمل سیو بل لکه څنګه چې قتل حرام دی خو کسړی څو قتل کې قتل کیږي لکه څنګه چې غلا حرام ده خو که یو چا مال واخلي خو مال ورکیږي مال خو اخستل کیږي یعنی د دې معنا دا نه ده که یو شی حرام نو تاثیر بنه لري حرام دی تاثیر لري نو اکار خو په وجود راځي ولو که کار حرام که یا بس امرمي احتیاط کوي چې دا خو نه په حلاله طریقه نه د وشتل څه نو باید دا سړی مړ نشي په هر حالت کې قتل دی وسنو تاسو دې خبرې ته وګورئ چې کله عقلم دا تقاضا کوي چې کوم شی حرام وي تاثیر لري نو عین دغه رقم دغه 3 طلاق دا تاثیر لري که چا ورکړه واقع سول چنانچه امام مالک رحمه الله 3 طلاق ناجائز او حرام بولی وای دا روان دي که چا دا کار وکي ګناي کبیره ده لیکن طلاق واقع سو طلاق واقع سو ځینې خلک وای دا حرام عمل دی نو څنګه واقع کیږي حرام عمل به واقع کیږي بدا خو هیڅ عجیب نه ده تاثیر او حرمت دا سره ټکر نه دي دا سره ضد نه دي نو عقلاً ثابت اسوا اوس شرعاً هم ثابت وو ابو بکر ابن عربی رحمت الله علیه وای دغه حدیث چې ما مخکې درته وای دا د نسائی حدیث د دې په ارتباط باندې دی وای سره د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې 3 طلاقو دومره زیات نفرت وکي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې باندې دومره زیات غصه وکړل فلم يرده پیغمبر علیه السلام دغه طلاق رد کړي نه دی بلکې بل امزاه فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام رد نکي بل امزاه دغه 3 طلاق وبلی کما په حدیث عویمر العجلانی لکه څنګه چې د عویمر العجلانی په حدیث کې راځي فی اللعان د لعان په ارتباط حيث امزا طلاقه 3 پیغمبر علیه السلام د هغه 3 طلاق 3 وبلل ولم يرده رد نکړه تهذیب سنن ابي داود جلد 2 صفحه 129 په دې کې دا خبره ثابت اسول چې 3 طلاق بلل کیږي دا ځکه ذکر کوم چې یو ډله د غیر مقلدینو او چې دا موږ او تاسو په اصطلاح کې ورته وهابیه وایو هغه 3 طلاق یو بولي دا د هغوی پرد کې دا مسائل درته ذکر کوم چې خبره تاسو ته شکوي معلومه شي یاو دوهم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا بخاری شریف حدیث دی دای الفاظ فرمائی ان رجلا طلق امرأته 3 یو سړی خپل شذ 3 طلاق فتزوجت بیا هغه شدي د یو بل خاون سره نکاح وکړ فطلق هغه خاوندم بیا طلاق ورک فسئل النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنه وسول التحل للاول
آیا دغه ښځه د اول خاوند سره نکاح کولای شي؟ هغه ته روا ده؟ قال لا. پیغمبر علیه السلام ول نه، حتی یذوق عصیلتها، تر څو چې هغه خاوند د دې لږ عسل ونه څکي، کما ذاقها الاول، لکه اول خاوند چې څکلی و. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 291، صحیح مسلم جلد اول صفحه 403. په دې کې د الفاظ راغلي دي چې طلق امرأته ثلاثا، کوروالای درې طلاق کړه که پیغمبر علیه السلام ول نکاح نه د سید اول خاوند سره. معلومه سول چې درې طلاق پیغمبر علیه السلام درې بللی دي. دریم عویمر العجلانی رضی الله عنه یو صحابي دی، د خپل کوروالا سره لعان وکي. لعان بیا یو جلا مستقله مسله ده چې کله یو څوک د خپل کوروالا څخه د اولاد نه پیوي کې چې دا زما اولاد نه دی، په دغه صورت کې بیا لعان راځي. نو دی دواړه پیغمبر علی السلام ته راغله. لعان بیا دادی چې ښځه به دا وایي چې کبه ما دا کار کړي پر ما دې د الله تعالی عذاب وي، 4 واره دا وایي، او بیا وایي که زه دروغ وایم پر ما دې د الله لعنت، او 5 واره دا کلمات استعمالیږي. 5م واره دا دی. دا غره کم د نارینه د طرف هم دا کلمات وایي چې زه کومه دعوه کوم په دې کې صادق یم، او کبه ما دروغ ویلي پر دې د الله تعالی لعنت وي. نو دا 5م واره چې دا کلمات ویل، نو د دواړو تر مابین جلاوالی راځي. نو وای دی دواړو تر مابین لعان وسو. فلما فرغا، کله چې دواړه فارغ سول، قال عویمر رضی الله عنه وای اویل کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها. نو اې دا الله رسول کما دا اوسم خپل نکاح کې وساتله، نو د دې خدا معنا ده چې ما دروغ ویلي دي. یعنی اوس چې ما لعان سره وکي کدا ما په خپل نکاح کې وساتل، نو ګوا کې ما دا دروغ ویلي دي. نو فتلقها ثلاثا، نو باره 3 طلاق ورکړه چې یا نو نیک هم په نکاح کې هم نه ساتم. فتلقها ثلاثا، 3 طلاق ورکړه. قبل ان یامره النبي صلی الله علیه وسلم، د دې تمخ کې چې نبی علیه السلام یو خبره وکي دا 3 طلاق ورکړه. دا 3 طلاق واقع سول. صحیح بخاری مع فتح الباری جلد 9 صفحه 301، مسلم شریف جلد اول صفحه 209. ابو ذر رضی الله عنه دغه حضرت عویمر العجلانی رضی الله عنه الفاظ را نقل کړي. ورستوای د خدا 3 طلاق ورکړه. فانفذه رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 طلاق نافذ وبلل. وکانه صنع عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت، او دا قاعده و چې نبی کریم علیه السلام په مخ کې به یو کار وسو او د خاموشي پر اختیار کړل، هغه کار سنت بلل کېږي، هغه عمل سنت بلل کېږي. نو پیغمبر علی السلام په دې عمل باندې خاموش پاتسو، دا سنت وبلل. نو بیا وای قال سعد رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه وای حضرت هذا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، زو دغه مجلس ته د نبی کریم علی السلام حاضر وم. فمزیت سنت، نو دغه کار چې د لعان ورسته شذ او خاون جلا بلل کیږي، وای دا عمل سنت وبلل سو. بعد ورسته فی المتلاعنین، کچا لعان سره وکي دا عمل و سنت دی چې بس خاون د کوروالا سره ولاړ. فمزت سنت جاری سو. بعدو فی متلاعنین، فمتلاعنانو کې چې 2 کسان لعان سره وکي، ای فرق بینهما، چې د دې دواړو تر مابین جلاوالی راوستل کیږي. ثم لا يجتمعان ابدا، بیا به هیڅ کله نه سره جمع کیږي. ابو داود صفحه 306. دا دریم حدیث. اوس نو د دې دروسو احادیث څخه دا معلومه سول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 3 طلاق بللی. که یو سړی اوسمره ولاړی 3 طلاق نه بولی، نو دا د حرمت فتوا ورکی، دا غلطه فتوا ده. راځي اوس د دې یو دلیل درته وایم، داغه جواب وایم. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه د په ارتباط باندې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو عبارت دی، امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی دی. د هغه حدیث څخه دا غیر مقلدین پر دې باندې استدلال کوي چې 3 طلاق یو طلاق بلل کیږي. عبارت الفاظ در تر نقل کوم.
عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وايي طلاق و په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر او د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې وسنتين من خلافه عمر رضی الله عنهما او په 2 کاله د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې یعنی د نبی علیه السلام په زمانه کې د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې او د عمر رضی الله عنه د خلافت په اول 2 کلو کې وایو طلاق ثلاث واحده 3 طلاق یو طلاق بلل کې دي دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خبره ده دای څه وای فامزاه فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه وای عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ویل ان الناس قد استعجلوا في امر خلق تلوار وکي په دې کار کې د طلاق كانت لهم فيه اناءه چې په هغه کې د دې د پاره د مهلت او د تحمل او د فکر یو سوچ وخت وو فلو امزيناه عليهم کچیر موږ پر دوی باندې د 3 طلاق 3 وبولو نو 3 به فامزاه عليهم نو عمر رضی الله عنه دا 3 وبلل دا د صحیح مسلم روایت دی جلد اول صفحه 300 د دې حدیث الفاظ داس ولا چې ګواکې د حضرت پیغمبر علی السلام او د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په اول 2 کلو کې او د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې 3 طلاق یو طلاق بلل کېدی کله چې عمر رضی الله عنه د وکاله بعد صحابه کرام را جمع کړ ورته ویل چې خلکو په هغه کار کې چې د دوی د پاره د سوچ او فکر وخت ور کول سوی وو په هغه کې تلوار وکي نو کومج وغواړو چې پر دوی باندې دا جاری وبولو یعنی 3 سره وبولو نو 3 به وبولو وای نو 3 وبلل وس ګوري دي کې دا خبره رااله چې عمر رضی الله عنه دغه طلاقونه 3 کړل 3 کړل اوس چې 3 کړل راسي دی روایت حافظ ابن عبد البر رحمت الله علیه پر دې اجماع را نقل کړی ده هغه وای چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې 3 طلاق 3 وبلل سول پر دې اجماع را نقل کړی ده چنانچه زرقانی د موطا شرح ده هغه کې دا الفاظ را نقل کړي دي والجمهور على وقوع الثلاث وای جمهور علما د 3 طلاقو پر واقع کېدلو باندې متفق دي بل حكى ابن عبد البر الاجماع وقائلا ان خلافه لا يلتفت اليه هغه وایي چې پر دې د امت اجماع شوی ده څوک کده دې خلاف خبره کوي هغه ته نه کتل کیږي زرقانی شرح د موطا جلد 3 صفحه 180 امام النووي رحمت الله علیه د مسلم شریف په شرح کې لیکي قال الشافعي ومالك وابو حنيفه واحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع 3 واي امام شافعي امام مالك امام ابو حنيفه امام احمد ابن حنبل او جمهور علماء مخکنی ورستنی دا وای چې يقع 3 طلاقونه واقع کیږي دا ما ډیر کوي بحث در ترجمه کړی دي شی واوري دا سني چې تاسو دغسي دا ډیر مهم بحث دی دا په ډیر مهنت ترجمه شوی دی دا ډیر بهترین شی دی دا د سره نوٹ کړئ نو وای چې دا ټول علما پر دې راجمه شوی دي وقال طاووس وبعض اهل الظواهر طاووس او بعض ظاهریو دا ویلي دي چې لا يقع في ذلك په دې 3 طلاق نه واقع کیږي الا واحده مگر یو جنی واقع کیږي شرح د مسلم د امام نووي جلد اول صفحه 478 امام الطحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې فرمایي فخاطب عمر رضی الله عنه بذلك الناس عمر رضی الله عنه په دې خبره باندې خلک مخاطب کړه جميعا ټول خلک وفيهم فدغ خلقو کې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهم فدغ خلقو کې د نبی علی السلام صحابه ناس تو قد علموا ما تقدم من ذلك في زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې هر څه د دې څخه مخکې فهمولي و فلم ينكر عليه منهم منکر هیڅ یو انکار کوونکی د عمر رضی الله عنه پر دې خبره انکار ونکي ولم يدفعه دافع او هیڅ یو ردونکی دا رد نکي شرح معنی الاثار جلد 2 صفحه 90
اوس اول د واره خو ک بالفرض دا مش تسلیم کو چې د نبی عليه السلام په زمانه کې 3 طلاق یو طلاق بلل کېدی، د حضرت ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې 3 یو بلل کېدی، د عمر رضی الله عنه د خلافت په دوران کې 3 طلاق یو بلل کېدی، خو عمر رضی الله عنه 3 کړل، پر دې د امت اجماع راوستل، بس موږ د فار دا کافی ده، اول خدا کافی ده. خو اوس دې خبرې ته ځو چې مخکې ال تدریح حدیث موږ بیان کړه چې نبی عليه السلام 3 طلاق 3 بللی و. دلته حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څنګه دا خبره کوي چې د نبی عليه السلام په زمانه کې 3 طلاق یو بلل کېدی؟ فالته عادي موږ احادیث ذکر کړل، ما په خبره هم سر خلاصيږي. الته موږ احادیث ذکر کړل چې 3 طلاق 3 بلل کېدل، او دلته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه بیا دا عمل کوي چې 3 یو بلل کېدل، او عمر رضی الله عنه بیا بیرته 3 کړل. نو عمر رضی الله عنه د نبی عليه السلام څخه مخالفت ولي وکي؟ ګوري دا خبرې ته متوجه سي. د دې بهترین جواب علماو کړی دی. جواب دا دی چې اصل کې د طلاق خبره یو ده، صرف د طلاق په الفاظو کې اختلاف دی. دا امام نووي رحمه الله جواب کړی دی. هغه وای د نبی عليه السلام په زمانه کې 2 قسمه خبر کېدله. یو چا به کوروالا ته وای داسې وویل چې ته طلاق یې، یو چا به وویل چې ته طلاق یې په 3 طلاقو. دا چې چا به وویل چې ته طلاق یې په 3 طلاقو، پر دې باندې د نبی عليه السلام په زمانه کې هم اتفاق وو، بلکې اتفاق د ضرورت نه و، خو د پیغمبر علیه السلام وجود کافی و. نو نبی علیه السلام دغه 3 طلاق دا 3 بلل. لیکن چا چې به داسې وویل چې ته پر د طلاق یې دا د ثلاثن قید به ونه وایه، دا د طلاق کلمه به 3 واره تکرار کړه، په دې کې به وای بیا اختلاف وو. هغه په دې چې چا به ویل چې دا یو خبره کوي دا 2 واره د تاکید سره وایي، لکه یو سړی چې چاته وایي چې تا ته وایم خبره خو هغه یو ده، خو 2 واره نور تکرار کی. نو ګویا کې د دې سړي هغه اول طلاق مراد دی، فقط د تاکید د پاره دا 2 کلمات سره کاری. نو وای چون کې د نبی عليه السلام په زمانه کې دغه کلمه چې بچا استعمال کړه، خلق پاک خلق و درواغ نه ویل، نو پیغمبر علیه السلام به دغه کلمه یو وبلل، دا نور به د تاکید کلمات وبلل. نو ځکه به ولداد 3 واره یو بلی. ما په خبره کوم سر خلاصو، دا 3 واره به یو بلی. چنانچه د دغه خبرې د ثبوت د پاره د حضرت رکانه رضی الله عنه واقعه ده. هغه د خپل کوروالا د پاره دا وویل چې ته طلاق یې البته ته. د البته معنا دا ده چې 3 طلاق، او د دې معنا هم دا ده چې یو یقیني. نو دغه صحابي پیغمبر علیه السلام راوغوښت، ولستا په دې کې نت چی شو؟ اول مانیت دا و چې یو طلاق یعنی کلک طلاق یو دانه، 3 مې نه ونیت. پیغمبر علیه السلام قسم ورکړي، د چې قسم واخلي پیغمبر علیه السلام ولزستا د یو طلاق. نو کله چې د هغه زمانه خلق پاک خلق و صحابه و په پاکه زمانه کې و، نو دا 3 چې به استعمال کړي و ام به د په الفاظو کې د 2 مدریم د تاکید کلمات و، دغه کلمات څخه ما سه و 2 مدریم بمراد نو، لکه موږ چې په خپل پښتو کې دا کلمه استعمالولای شو. نو په هغه زمانه کې پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ دا یو بلی. لیکن کله چې د نبی علیه السلام زمانه تیر سول، د ابوبکر رضی الله عنه پاکه زمانه تیر سول، د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د خلافت عام شو، په خلکو کې تقوا کم و، او د پیغمبر علیه السلام احادیث مو چې آینده درواغ زیاتیږي. نو عمر رضی الله عنه ویل چې خلکو په هغه کار کې چې شریعت دوی ته د تأمل او د فکر وخت ورکړیو، هغه کې تلوار وکي. نو موږ پر دې باندې وس دا فیصله کوو چې دغه هم 3 بلل کیږي. نو هغه 3 خو 3 بلل کېدله چې چا دا ویلی وای چې په 3 طلاق دا خو بلل کېدل چې بلل کېدل په هغه زمانه کې. که دغه الفاظ استعمال شوي وای نو دغه الفاظ هم عمر رضی الله عنه 3 وبلل. په خبره هم سر خلاص. مسله اصل ده په دې ارتباط باندې نور علماء ډېر بحثونه کړي دي، خو دا خبره چې ما دا جواب درکې، دا جواب امام نووي رحمه الله په مسلم شریف کې تر ټولو بهترین جواب بللی دی چې د نبی عليه السلام په زمانه کې 3 طلاق 3 بلل کېدل، د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې 3 بلل کېدل، د عمر رضی الله عنه په زمانه کې 3 بلل کېدل. د ټول مسلمه امت پر دې اتفاق دی چې 3 طلاق 3. فقط دغه یو مبتدعه فرقه غیر مقلدین هغه دا 3 یو بولی، د حرمت فتوا ورکي. ځینې کسان د بی علمي په وجه باندې
د دغه خلکو په فتوا عمل کوي دا حرام ده قطعی حرام ده جائز نه ده که چا 3 طلاق ورکړه او بیا یو بلی دا د دې فتوا غلطه ده حتی چې د دې د فتوا د غلطي په ارتباط د سعودي عرب ټول مفتیانو په اتفاق دا فتوا ورکړې ده چې 3 طلاق 3 بلل کیږي احسن الفتاوا د دې مکمله فتوا را نقل کړې ده او په فتاوا العصر کې په فتاوا الحرمین په دې دواړو کې 3 طلاق 3 بلل شوی دي دا د ټول امت د علماو اتفاقی مسله ده پر دې ارتباط باندې مولانا سرفراز خان صفدر نور الله مرقده ډیر تفصیلی بحث کړی دی عمدة الاساس فی طلاق الثلاث په دې ارتباط باقاعده یو کتاب لیکلی دی ډیر خوندور بحث ور باندې کړی دی کله چا په اردو باندې سر خلاصيږي دغه کتاب کې بیا دا مطالعه کولای شي مختصره خبره ده هغه دا د الله تعالی کلام دا زده کړه غواړي دا دغه سی وخت غواړي لکه موږ او تاسو چې وخت ورکړي او الله تعالی ته موږ د قیامت په ورځ مسؤل یو موږ د الله عزوجل څخه د قیامت په ورځ په دې خبره ځان نو خلاصوي چې موږ دا ورته وایو چې الله عزوجل زه دکاندار و ما دکان کاوه د اولاد نفقه مې برابر و بل ورته وایي چې زه بناوم ما بنای کول د اولاد نفقه مې برابر و بل وایي زه تاجر و ما تجارت کاوه دا د الله عزوجل په دربار کې د خلاصون ذرائع نه دي چې موږ په دې باندې خلاص او نه په دې څوک خلاصي نو د الله تعالی کلام دا په موږ باندې فرض دي د الله عزوجل طرف راغلي پیغام دي د هدایت کلام دی چې الله عزوجل مشترع استولي دا دې موږ او تاسو په دې کلام کې څنګه وخت تیر کړي څومره زیاته استفاده مو وکړه څومره علوم راته حاصل شو څومره مسائل راته معلوم شول په څومره ډیر شانو باندې پوسو د آخرت مسائل د دنیا مسائل دا د الله تعالی په کلام باندې مشتمل معلومه شول چې څوک د الله تعالی کلام عمیق او جوور و نوای خالی په ویلو باندې یا په مچولو باندې د الله عزوجل د کلام حق نه ادا کیږي او نه عقلا انسان په پیدلای شي که شی الته پروت وي خو تاسو دا ویله دا دومره مسائل چې بیان شو طبعا دا د استاد ضرورت او د استاد څخه دا شعار نزد کېدل نو د الله عزوجل کلام کا پکور کې داغه سي پروت وي د الله د کلام حق دا شنه ادا کیږي دا کلام به موږ دکوو دا به داسې زدکو چې د دې کلام حق دی الفاظ به زدکو معنا به زدکو په دې به سر خلاصو چې زما رب ما ته په خپل کلام کې څه فرمایي څه پیغام راته پرې ارشیدي او ما ته څه کول پکار د دې په خاطر باندې د الله عزوجل د دې کلام حق په مشتول باندې ستا اول حق دادی چې موږ پر دې کلام ایمان لرو چې دا د الله تعالی د طرف راغلي کلام او الله عزوجل موږ د هدایت لپاره راستولي او په دې کلام کې موږ ته د آخرت او دنیا ډېر مسائل بیان کړي او تر ټولو مهمه مسله هغه د آخرت مسله ده چې الله عزوجل په دې کلام کې د خپل بندگان بار بار د آخرت طرف ته متوجه کړي چې دا د دنیا زندگی دا د دنیا اولاد دا شذي دا عارضی دي 15 ورځې دي 14 ورځې دي تاسو بم ځینې او دی بم درڅځي د عالم په پات کېږي انسان چې د دنیا څولاړي بیا چې دنیا آباد یې څه فائدہ کوي خدای ځینې ولاړي د دوه آخرت معاملې خو شروع شول دنیا بیا څوک څه کوي چې آبادی نو آبادی دې څه ګټه نو اول د الله تعالی په دې کلام باندې ایمان راوړل دوم د دې کلام ذکر ده په الفاظ او معنا یې ذکرول او دریم د الله عزوجل دغه کلام د الله عزوجل دغه کلام په الفاظ او معنا باندې عمل کول چې عمل انسان قرباني وي عمل د الله تعالی په کلام فرض څلرم د الله تعالی کلام به د دنیا د ټولو قوانینو څخه بلند تر ټولو قوانینو بهتره او د انسانیت د ټولو مشکلاتو حل کوونکی بوله او دا بستا عقیده دا به د عقیده او نظری دا څلور پنځم کوم خلق چې د الله عزوجل د کلام په دفاع کې اخته یا تعلیم کې یا تعلم کې یا د حکم د نافذولو د پاره په قربانیو اخته دي د هغوی امداد نصرت او کومک وکړي دا د دې کلام هغه عمده حقوق دي چې الله عزوجل د انسانانو پر ذمہ باندې کړی نو څنګه چې د دې کلام حقوق پر موږ باندې دي
دغه کلام حقوق زموږ پر ښځو زموږ پر اولادونو باندې نو دغه حکم چې موږ یې زده کوو په هغوی به یې زده کوو د زده کړې دپاره یې طریقې سته دا ترجمه مکمله شوې ده داسې نورې ترجمې هم شته نو خپل اولادونه خپلې کوروالاوې په دې امر کو چې دا واوري هغوی ته په کور کې په 24 ساعته کې د نارینه‌و د خوا دا ضروري ده چې وخت ورته متعین کړي نیم ساعت 20 دقیقې د الله عزوجل د کلام تلاوت او ترجمه ور باندې واو که هغوی ته دا زمینه نه د مساعده چې مدرسې ته راسي په پرده کې درس زده کړي که هغوی ته دا زمینه نه د مساعده چې یو ځای یو د ښځو مدرسه ولري خو دا ورته مساعده ده چې موږ دا ترجمه د هغوی کورو ته ورسولی شو په هغو باندې واو نو یو خو به دا ذمهداري پوره کوو چې هغوی ته به د الله تعالی د کلام ترجمه چې په یو ترتیب باندې وي دا ور اورو تر څو هغوی دا واوري دا د هغوی پر موږ حق نو بل دا چې د الله عزوجل ډېر لوی انعام چې انسان باندې کړی دی هغه د انسان ازادي ده چې انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی د خپل طبیعت د خپل مزاج وي څه چې دی کول غواړي په شرعي چوکاټ کې دننه کولای شي موږ او تاسو ته الله عزوجل تر ډېره حد ازادي را کړې ده دا د هغه خلکو قرباني دي چې د خدای د دین د پاره کړي ځان اولاد بدن یې د الله د دین د پاره قربان کړي مشکلات یې ګاللي بندونه تکالیف هر قسم خطرات ته ځان ورکړي دغه ازادي چې موږ او تاسو ته راکړل شوې ده دا حق مشترک کړی دی چې موږ الحمدلله دا د آزادي مدارس لرو په مدارسو کې دا د آزاده ترجمه کولای شو اولادونه مو علم زده کی تعلیم زده کی قرآن زده کی احادیث زده کی فقه زده کی او ټول هغه مسائل چې زموږ ورته روزمره ضرورت دي دا ټوله پوره کیږي لله الحمد د دې علماو د مهنت او خدمت په برکت باندې د کندهار تقریبا په دا ټوله خطه کې اوس رخ بدل شوی دی یعنی زه دا اوس ان شاء الله په ټینګار ویلی سم چې د کندهار د مدارسو او تعلیمي سطحه چې د علماو د طرفه څخه د دینی خدمات په مخ باندې روان دي د تصنیف په اعتبار د دعوت او تبلیغ په اعتبار د درس او تدریس په اعتبار په دا نږدې خطه کې یو ولایت د افغانستان ساری نه دی دا موږ د دې څېړنه کړې ده د تحقیق مو کړی دی چې 40% په ټول افغانستان کې په 50 کې 40% د دینی خدمات د کندهار په ولایت کې شوي په ټول افغانستان بل هیڅ ولایت دومره ترقی په دینی خدماتو کې نه لري او بل دا یوازې دا نه بلکې کومر د دې سرحد ورواوړو دا رقم په ډیرو خطو کې هم د کندهار د مدارس او د خدماتو ساری نه لیدل کیږي دا تاسو قربانی ده دا تاسو د خپل علماو سره قربانی کړی ده مهنت مو کړی دي دا مدارس مو آباد کړی دي نو بل دا چې دغه مدارس او دغه علماو دغه خدماتو شکر ادا د دې نعمت شکر ادا کولو فائدہ ده چې الله تعالی په نعمت کې زیادت راوړي یو عالم ته دا ګران کار نه دی چې دکانداری وکړي یو عالم ته دا ګران کار نه دی چې لړی راو بس دا یو عالم ته ګران کار نه دی دا تاسو فرض کړئ چې یو سړی دکان کولای شي نو یو ملایم کولای شي خو ملا مغه یو انسان دی لکه د عام انسانان چې خو کداغه علما د دین خدمت پریږ دي تاسو خپل فکر وکړئ د مسلمانانو په حالت نو دا چې علماو نن په دې مدارسو کې یا په دې مساجدو کې ځانونه وقف کړي دي د دین ته دغه دین د دوی په مهنت او قربانیو تر موږ را رسېدلی نو طبعا د دې علماو د دې مدارسو په موږ دا حق کېږي چې موږ د دې خپل مدارسو او د دې خپل علماو د دې خدمت شکر ادا د شکر اداینه په څو طریقو باندې موږ کولای شو یو طریقه دا ده چې موږ د دې مدارسو سره کومک کداغه مدارس زموږ په کومک باندې وچلیږي نو تاسو به لږ وخت بعد ټول دنیا کې د افغانستان خصوصا د علم په لین کې انقلاب وویني لیکن دا دنیا د په دنیا کې دا په اقتصاد باندې ولاړی دا خبره زه ځکه درته کوم چې په دنیا کې دا ضروری شي نن چې په دنیا کې کومه مدارس مخ ته روانې دي د هغوی عمده اړخ اقتصاد دی نو موږ د دې مدارس سره په اقتصاد کې کومک
تاسو به دا فکر کوئ چې د مدارسو ته به خورا ډېرې پیسې ورټولېږي. داسې نه ده. نو یو د دې مدارسو سره امداد او کومک دا وکړو، په دې شکر ادا کړو. دوم دا چې ځینې کسان به داسې وي د حسد پر بنیاد باندې به یا به د شخصي تضاد پر بنیاد باندې یا به د غیر شعوري وجه باندې د کافرانو د تبلیغاتو متاثر وي، په دې علماو په دې مدارسو پسې به خبرې کوي. نو تاسو د خلکو په خبرو باندې مخ تاوځي. داسې مه کوئ چې د دې لوی نعمت ناشکري درڅه وشي. که دا مدارس په دې ملک نه وي، تاسو یاد وساتئ زموږ به داسې حال وي لکه نن چې د ترکستان او بخارا او ترکیه او د دنیا د نور اسلامي ملکونو حال. تاسو ورسي مصر ته، دا د مسلمانانو مرکز و. تاسو ورسي سوریه ته، تاسو ورسي عراق ته، تاسو ورسي ترکیه ته، تاسو ورسي بخارا او سمرقند او ترمذ ته، دا د مسلمانانو مراکز و. نن د اولادو د تربیت د پاره د حفظ درسګام نه پیدا کیږي. نن دغه حالت، نن په هغه ځای کې چې ازهر شریف دا د عالم په سطح یو لوی عالمي اداره ده، په ازهر کې نن د اسلام په خلاف باندې فیصدي کیږي. حتی په ټول مصر کې برجره والا عالم نه کې پیدا. نو دا د مسلمانانو مراکز و. سوریه کې نن څه حال دی، عراق څه حال دی، چې دا د امام المذهب امام ابو حنیفه رحمه الله وطن د علم ټول سرچینه د هم دې ځای راغله. نن حالت مدرسه نه پیدا کیږي. دا سینې چې خدای نه خسته دغه یو حالت بیا راشي، بیا به نه علماي، نه به دین وي، نه به ازادي وي، نه به د اولادونو تربیت. یو خودي شي ته توجه کول پکار دي چې دغه علماو د خدمتونو قدر وو. اسی د ځان خبري دا په چاپ سیونو کڅه هم علما د چا په خبرو باندې نه متاثر کیږي، خو بیا هم د سړي پر خدماتو باندې پر دې باندې اثر اچي. ما درته ویل د دنیا کار هیڅ چاته ګران کار نه دی، او نه په دې کار کې د سړي ژوندۍ برابرېږي چې دنیوي ژوندۍ دې پکې برابر شي. دا علماو ته دا اسانه چې د دنیا کارو. زه دکانداري نسم کوای، زه لیړی نسم چلوای. دا هر مسجد کې چې یو عالم دی دا کار کوي. لیړی هم ګران کار نه دی. انسان چې در خپل دغه نفس در پښه لاندې کوي بیا هیڅ کار ګزور نه غواړي. لیړی خو څه بد کار نه دی، هر څوک یې کوي. لیکن دا د دې دین د خدمت په خاطر د علما د هر مشکل برداشتي. یو دې خبرې ته متوجي سو، د دې شکر ادا. بل خبره دا ده چې در ټول عمده خبره ده، هغه دا ده چې زموږ د اولادونو تربیت دا موږ په دې مدارسو کې وو. خپل اولادونه مدارسو ته داخل کو، داسې ونه کو چې په اولادو کې مو هغه کمزوري وي، هغه مریض وي، هغه د کار نه وي، هغه مدرسې ته ورواچو. مدرسه باید موږ تر ټولو اعلی تعلیم گاوي، تر څو چې دنیا ته وشیو چې موږ په دین کې تر هر چا مخکې. دا چې په خوله باندې خلکو ته وایو، په عمل کې خلکو ته ثابت. بل خبره دا ده، او بل خبره دا ده چې تاسو په عام وختو کې تاسو د علماو سره د نیکو صالحو خلکو سره تعلق ساتي. د مساجد امامانو سره عموما په مسجدو کې اختلاف وي، دغه اختلافات ته ځان لري وساتي. دا اختلافات د مساجدو د امامانو سره په کار نه دي. تاسو ګورئ دلته څه مسائل دا د ذکر په ترجمه کې په ډیرو شعانو پوسوي یاست. د ځینو خلکو دا عادت چې هغه مسله زده کې بیا علما په دې تنګي. دا ډیره خطرناکه مسله ده. زه طالبانو ته همیشه دا وایم چې تاسو دلته څه شی زده کې، تاسو په محلو کې امامان عام خلک متنګوي چې دا مسله ستاسو دی او هغه نه زده کې پر یاد کې هغه ته غلطه مسله بیان کې تنو بیا د هغه څه بدزنه یې بدګمانه یې بیا د هغه په باره کې خدا نه خسته غیبت درڅ کېږي، بهتان درڅ کېږي. دا علما دا د الله تعالی د دین خادمان دي، د الله تعالی دوستان دي. هر څوک چې د الله تعالی د دین خدمت کوي موږ باید قدر وکړو، احترام وکړو، تبعیض به د چا سره نه کوو. هر څوک چې د دین خدمت کوي قدر وکړو. نو دغه مزاج به پرېږدو. په ځینو کسانو کې دا مزاج وي او دا ډېره خطرناکه مسله چې د یو ځای مسله اورېدلې د یو عالم څخه هغه دلایل ورته معلومي قرار پر یو امام باندې یاد کی، هغه بیچاره کتاب نه کتلی د دې مسلې په واجه دی هغه بند کی بیا نو د هغه په خلاف باندې ځایږي. زموږ په خلکو کې دا ډېر غلط طبيعت دی او دا د مسلمانانو د زیریدو ذریعہ ده. مولانا اشرف علي تهانوی رحمه الله وايي
د فاسق عالم دومره احترام کوم دومره احترام کوم چې ما په وس وای دا په دې نه کوم د خو هیڅ حیثیت نه دی دا په دې خاطر کوم چې د علم نوم باندې یاد پر چا چې د علماو نوم یاد سو داغه احترام کوي هر څنګه چې د عمل دی او د عمل الله تفریج دی ته احترام یې پکار دی لیکن و د احترام معنا دا نه چې د پر اصول موږ سره ولاړ سو د ژوند پر شریعت عرضو کله شریعت مطابق تسلیموي کني نه تسلیمو او مقابله یې نه کوو بد نفس وایو بل بدا مزاج جوړو نو دا څه خبرې دي دا به ځان سره نوټو او په دې به عمل کوو نور دې الله تعالی زموږ استاد څخه د عبادت قبول کړي وصلی الله علی رسوله الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین